دا تاسو په نظر راځي دا د سرنی روډ دی د پیر پټي بنجوړ ته دا روډ تللی دی پیر پټي ښکاري لکه هر منظر پېښ کوي په دې باندې ګاډي ډېر مشکلات دي د فور ویل ګاډو نه علاوه په دې باندې نور غټ واړه ګاډي او غټ ګاډي نشي تللی دا دی چې ګداکوټ علاقه ده او کلی شرنین چې دی دا کم خلک د دې ځای راشي هغه ځي ګداکوټ ته او 2-3 روپۍ ورکوي د ورځې هغه ځای نه هغه په دې ټپکو کې د اوبو په ګاډو کې یا په اوږو باندې دا راوړي دا د وسپنې د وسپنې نه پخه وسپنه دا کږي نه یو پیر دا دی دا کږېدو والا نه دغه ګودر نه د وزیرانو د وخت دا ټینکۍ او هغه ګودر جوړ دی بیا د پاکستان کله چې حکومت راغلی دی واحد یو سکول جوړ شوی دی نور هر یو سړی راځي چې یاره مونږ به سکول وکړو هسپتال به وکړو اوبه به وکړو خو د دې سره پورې چا هېڅ کار هم نه دی کړی او دا د والي صاحب د باچا صاحب د وختو دا باچا صاحب والي د شپږو شلو کالو والي صاحب او باچا صاحب د زمانې کې هغه وزیران کې دا د والي صاحب او باچا صاحب د وختو ټینکۍ وه اوس هم موجود ده الله ته به سوال کوو چې د بارانونه وشي څه وچ پراته دي لکه څه فصل مسل نشي کولی هر څه وچ دي څاوري رانه د تندې نه مري اوبو ته خو مونږ تقریبا چې سهار راشو که مازدیګر چې ځو او چې مازدیګر راشو هغه بیا د شپې یا سهار او نیمه شپه او دغه په دغه لمبر باندې او ډېر تکلیف دی اوبو خو دومره تکلیف دی چې حد دی هېڅ هم نشته مونږ خو ډېر دغه وکړو چې یاره مونږ ته دې اوبو وویلی شي MP صاحب وینا ورته کوو هغه وایي وبشي یا ناظم صاحب ته هم ویلي دي ډېر ته هم ویلي دي خلک ګران له تلي وو ډېرې ته وتلي دي او دلته راغلی او ښه به زموږ په کوټه ناست وو او تاسو دا بول به وشي د نندارو سره او د شاهینۍ دا به وشي کله هم پرېږدو دا د دې اوبو را خلک یې روان شوي د څه کډې تلي په کابل کې دي کابل ته کډې تلي دا سخته ټول وي دا خو زموږ د خپل ملک او د خپل وطن سړی دی یو دې طرف ته مخه نشته هغه طرف ته که څه کوي کوي او دې طرف ته مخه نشته موږ ته داسې مخه شو او دا علاقه یې وکړه چې موږ ته خلکو خو ډېر تکلیف راغلی د اوبو د علاقه نمبر دې څاري ورته کېدو او د ورپسې نه پورې ورته ناست وو او د هغې نه بعد چې هغه علاقې لګي چې په هغې باندې بیا ورته خپله ګزاره کوي او دغه شانې د اوبو موږ ته تکلیف دی ډېر تکلیف او ډېر تکلیف دی دنیا خو چارپۍ دي نو هغه وړوکی بیا که په هغه ماښام شو که په سهار شو که هر ټیم کې شو نو هغه چې تو هغه توري ماړه شي تاورو ته هم تکلیف او نو تاورو ته تکلیف دا دی چې تورې خو لګې ته راشي نو هغه دا واړه وځغلی او په خپلو په دې وهي او دلته ناستي مخلوق دلته ناستي او چې سر راوځي نو مازدیګر له چا لمبر شي چا له ماسپښین له ورشي چا له ماسپښین له د شپې له 8 بجو پورې 9 پورې پکې دا مخلوق نه دي او د اوبو ډېر غټ
تکلیف دی موږ ته او خلکو څه کاټي وي چې دا نور چې دي زیاتې موږ به هم د څوري خرابي هغه زموږ دا مطالبه ده چې مقام هم دلته ځوی راغلی او ګران هم راغلی عیاز هم راغلی دا او جلسې ولکړي دي او هغه وي موږ ته لبورو داسې به وکړو داسې ورننه ورځې پورې موږ له چا هېڅ ورکړی دی ټولو او ټول هغه په ایماندارۍ اوس څه مطالبه ده ستاسو لکه موږ دا مطالبه ده چې موږ له دا بورونه ووایي او زموږ دا څوري او دا مخلوق هغه شي په سهولت شي دا روډونه زموږ هم ډېرو خلکو د اوبو د لاس وې کړې مې وړې کډې موړې او موږ په خپله زموږ له شل څوري دي چې ما دا دوه څوري اوس راوځي په دې ټاپ کې د اوبو کې مې که وختي څه ما که دا ګوټ ته بولل څه دلته دا اوس وخت ده چې موږ خامخا لکه راوړو دا اوبه تاسو سره وړي دا موږ اوبه د